خپل ودونه، خپل کوزدې، خپل اخترونه، خپل نکاوي په شریعت باندې ولمانځو، چې شریعت موږ ته څه ویلي په هغه طریقه یې ولمانځو. لکه ما مخکې درته وویله شریعت وایي چې واده دې و، کوزده دې وه، نکاحبندي دې وه، ښه عالمان راوله، تقریر شروع کړه. که عالمان نسې راویستلی چې یاره په وسې مې نه ده، ولیمه وکړه، ډوډۍ ورکړه خلکو ته، ختم یې کړه. او چې په دا خوشحالۍ کې ته مې ثابت الله ولعب کوه، قمار وایه، دا زموږ خوشحالي ده الحمدلله. ثم الحمدلله د لوی اختر قرباني ده. او مخکې ما دې فضیلت درته بیان کوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي اوس دا ملایکې دا اوس لارو ته راغلي دي، سب ملایکې ولاړې دي په لارو کې. او بیا چې کله موږ اختر وو، د اختر لمونځ وکړو او چې کله روانېږو کور ولره، نو نارې کې ملایکې نارې کې چې مسلمانانو خبردار اوسئ، الله تاسو ته بخشش وکړي، الله تاسو ته بخشش وکړي، الله تاسو ته بخشش وکړي، نارې وایي. نو چې الله موږ ته دومره خوشحالي راکړې ده، نو خو نه یې پکار چې الله موږ په دې باندې ناراضه کړو. بیا په دې خوشحالۍ کې چې الله ناراضه کوو، بیا الله موږ ته بخشش کوي. چې لهو لعب کوو، قمار کوو، کرکټ کوو، نور داسې مثابت الفجور و فسق کوو، نو چې الله ناراضه بیا الله موږ ته بخشش کوي؟ نه، چیرته کوي؟ نه. هره خوشحالي دغسې ده، یو دانه هره خوشحالي باید په شریعت په چوکاټ کې ولمانځو. هله مولي صاحب بچی مې مثابت وره نافرمانه دی، یو تعویض خو راته وکړه، بیخي مې په کول نه کوي، خبره نه مني، چې ورته وایم دا وکړه نیک وي، چې ورته وایم دا مه کوه کوي. دا څه وجه ده؟ هلکه وجه دا ده چې تا بنیاد یې خراب پرېښی دی. بنیاد یې سم که، انشاءالله بچی دې به صحیح نیک صالح راځي. تا په بنیاد کې د څه کارونه وکړل چې اوس راځي اوس وایه چې ما د تعویض وکړه او پلانکې یا شکایت کوې مولي صاحب ته، یا بل تربور ته شکایت کوې، یا خپل ورور ته یا پلانکي سړي ته شکایت کوې چې زما زوی زما په کول نه کوي. ته خپل بنیاد ته وګوره چې تا واده ورته کوئ، تا خپل واده چې کوئ تا په کم ترتیب سره واده وکړئ، بنیاد یې څنګه پرېښو؟ که چیرې بنیاد په فسق او فجور و، په لهو و، په لعب و، په ډمامي و، په سروز و، په قمار و، په نور مثال باندې و، په نورو طریقې سره و، په نورو ګناهو باندې و، نو بیا شکایت مه کوه، شکایت حق نه لري. بیا بنیاد دې خراب ځینې پرېښی. او که چیرې خپله خوشحالي دې په صحیح ترتیب سره وه، په شریعت په چوکاټ کې وه، الله رسنې خوشحاله و، الله رسې راضي و، بیا به الله ستا په نکاح کې برکت نه پرېږدي؟ خامخا به الله ستا په نکاح کې برکت پرېږدي. خامخا به انشاءالله ستا بچیان نیک صالح راځي. خامخا به انشاءالله ستا بچیان ستا په قول کوي، د مور پلار په قول. هغسې دي. الله چې موږ ته خوشحالي راکوي، په مقابل د خوشحالۍ کې موږ ته پکار ده چې الله شکر ادا کړو. بلکې د دې په مقابل کې چې موږ د الله شکر ادا کوو، د په مقابل کې موږ د الله نافرماني کوو، بیا به الله موږ ته نه په قهر کېږي، بیا به الله زموږ څخه نه ناراضه کېږي. ودونه چې کوو هغه هم د شریعت خلاف ودونه دي. خوشحالي ده، الله وایي دا خوشحالي چې ما درکړله، د زوی واده دي و، د ورور واده دي و، دا خوشحالي ته کوي، ښځه ورته راولي، دا ستا لپاره خوشحالي ده. مقابل د دې خوشحالي کې ته شکر ادا که. شکر په څه ترتیب سره ادا کېږي؟ شکر په دې ترتیب سره ادا کېږي چې خپل واده د شریعت په چوکاټ کې برابر وکړه. دا شکر دی. دا شکر نه دی چې مبارک دی زوی واده ته وایه شکر الحمدلله، هلته یې ډولو ډما راویستلي، هلته یې ډمې راویستلي، هلته یې سروز راویستلي، هلته ګانې بجانې غږی. دا شکر نه دی، داسې د خولې شکر دی. دغه رقم کوزدي چې کوم دي باید دام یو خوشحالي ده، لکه څرنګه چې د لوی اختر د کوچني اختر خوشحالي، دا باید هم په صحیح طریقې په شریعت په چوکاټ کې وسي. موږ څه کوو چې کله د زوی کوزده وکړو، نو نور خو وس نه رسېږي، یاره مولي صاحبان به جنګ را سره وکړي، ډمې خو نه راولو، هر یو خپل تر وسه ګناه کوي، بیا نو سره راولو ډېګونه راوو او ګانې ور واچو ته سهار یې وژغو،
تر سهاره پورې به موږ رغوو او موږ به چا پورته کوو، موږ به ناست یو خوب به نه راځي، او نه به تکلیف راځي، او نه به زړه مثال په طور درد کوي، او نه به دا وایي چې دا ولې نه ختمیږي. او اوس چې یو مولي تاسو ته 1 ګنټه وغږېږي ته څه کې ساعت ورته ګورس چې دا څنګه سول، دا ولې ناوخته سو، دا ولې دا دی واغه. او دغه رقم نکاحبندي سوله، نورې خوشحالۍ سولې، نو دا ټولې خوشحالۍ باید موږ په د شریعت په چوکاټ کې وکړو. نن خوشحالي زه ځوانانو ته دا عرض کوم چې باید دا خپله خوشحالي د شریعت په چوکاټ کې وکاس. دا اوس را روانو موټرسایکل باندې یو بیټ نیولی و، کرکټ موټرسایکل باندې نیولی و، دا اوس یې لا تیاري ورته کوئ. څو ورځې مخکې دغه چاپ سوي دي، ورقې چاپ سوي دي، ورقې لګېدلي دي چې کرکټ پلانکې ځای کرکټ لګېږي ټورنمنټ دی، دا دی واغه دی. کله دې هم دا ویلي دي چې ما باندې تکبیرونه واجب دي، دا زه زده کړم. کله دې یو عالم سینې پوښتنه کړې دی چې دا خوشحالي ما باندې را روان ده، په څه ترتیب سره ولمانځم؟ بس ټول څوک و کرکټ ته تیاری کوي، څوک لهو لعب ته تیاری کوي، څوک قمار ته تیاری کوي، څوک وروره شک کلین شیپ وکړي ژره ورته وخوري ځان برابر کړي ورته، څوک یو څه څوک بل څه، شریعت مکمل شاته مو غورځولی دی. نه دا خو ته ډبله ګناه کوي. الله خوشحالي درکوي ته ځان ورته لهو لعب ته برابر یې، ځان ښایست ځان نور کارو ته برابر یې. نه چې الله خوشحاله یې، چې الله راضي کوې نو هغه مطابق کار وکړه. چې الله خوشحالوي د هغه مطابق کار وکړه. وروسته به انشاءالله بیا بیان کوم. هر بیان کې زه د زنانو لږ مختصره 5 منټه خبره کوم. دا زما یو دستور جوړ سوی دی، ځکه زړه مو درد کوي، ستاسو به هم زړه درد کوي په دغو زنانو باندې. نو خداوند متعال فرمایي ما تاسو د دین کامل کړی دی. نو ای مسلمانانو تاسو په خپل دین کې چې خوشحالۍ کواس په هغه ترتیب سره وکاس په کم ترتیب سره چې شریعت تاسو ته ښودنه کړې ده، په هغه ترتیب سره وکاس کم چې الله او د الله رسول تاسو ته ویلي دي. موږ چې دا خوشحالۍ کوو په کال کې، یو د کوچني اختر خوشحالي ده، یو د لوی اختر خوشحالي ده. دا خوشحالي موږ ته شریعت راښولې ده، دا خوشحالي موږ ته الله راښولې ده، دا خوشحالي موږ ته د الله رسول راښولې ده. ولې؟ د جاهلیت په وخت کې به دوی خوشحالي وي، هلته یو ته نوروز وله، بل ته مهرجان ویل. اوس په افغانستان کې هم دا غلط رواج روان دی. اوس هم جنډه پورته کوي، ته نوروز وایي، چې کله خزان راسي بیا ته مهرجان وایي. دا د جاهلیت خوشحالۍ وي. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل پیغمبرتوب ښکاره کوي، بیا هم اصحابو په اول د اسلام کې دغه دوی خوشحالۍ کولې کوم چې جاهلیت خوشحالۍ وي. نوروز او مهرجان دا دواړې خوشحالۍ به یې کولې، ځکه هغوی ته خوشحالي خو نه ورغلی، شریعت نه وي خوشحالي نه ورته ښولې، نو ځکه دا خوشحالي به یې کولې. دغه 2 ورځې به چې رالې په دا 2 ورځې کې به خوشحالي کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ای اصحابو دا څه خوشحالي دي؟ دا اصحابو ورته وویل دا زموږ نیکهګانو غور نیکه وو، داسې زه پسې دا زموږ نیکهګانو دا خوشحالي کولې، دوی خوشحالي به کولې. د اکثرو اصحابو نیکهګان خو مشرکین تیر سوي وو، کافران تیر سوي وو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ای اصحابو زموږ دین زموږ اسلام دا کامل دین دی، دا چاته محتاج نه دی، چاته ضرورت نه لري. خداوند متعال د دې دواړو په خوشحالیو مقابل کې الله موږ ته دوی نوي نورې خوشحالۍ راکړي دي، چې یو د کوچني اختر خوشحالي ده، یو د لوی اختر خوشحالي ده. دا لمانځئ، په دې کې خوشحالي کواس. اوس خوشحالي په څه ترتیب سره باید موږ ولمانځو؟
په هغه ترتیب سره کوم چې موږ ته الله او د الله رسول ویلي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زینوا اعیادکم بالتکبیر. تاسو خپل اخترونه دا په تکبیر سره ښایست ورکوئ، په بل شي سره زینت مه ورکوه. د اخترو ښایست هغه په تکبیرو سره راځي. نیوینې د عرفات د ورځې مو شروع کړي دي، دا د اوس هم را روان د سلسله تکبیرونه راځي تر 23 منځو پورې، په دې سره ښایست ورکاست. دا اوس مسله دا ده چې تاسو اوس عیدګاه ته راتلاست د کور نه نیولې دا ځکه پورې مو تکبیرونه ویله، تېره جمعه ما درته وویل روان به وایي لوی اختر کې په زوره ویل کېږي، کوچني اختر کې بعضې علما وایي استا یې وایاست الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد روان به وایي. اوس هم چې د عیدګاه څخه وځاست کور ته ځئ، مسله دا ده چې تکبیر ښه په اواز سره ووایه، دونه ډېر اواز هم مه ورکوه چې بل کله یې واوري. زه دا تکبیر وایه تر څو پورې چې کور ته رسېږي، خپل ذبحې ته درېږي، قربانۍ ته درېږي، تکبیر وایه. زینوا اعیادکم بالتکبیر. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خپل اخترونه دا ښایسته کاست په تکبیرو سره. که اوس پوښتنه وکړم اکثرو ملګرو به تکبیرونه زده هم نه وي، او که زده یې بیا به یې وي، خامخا په یو منانځه کې به ځینې پاته سوي وي. او ما مخکې درته ویلي وو چې دا تکبیرونه واجب دي، واجب د هر فرض منځه نه بعد فرض چې اوس متصل د سنتو نه بعد نه، مفتابهي قول دا دی چې متصل د فرض منځه نه بعد که نر او که ښځه وي چې مالک نصاب یې قرباني کوي دا تکبیرونه به وایي سنتو نه بعد نه 23 منځو پورې. واجب دی، په ترک د واجبو سړی ګناهګاره وي، څوک چې نه کوي ګناهګار به وي. لکه څرنګه چې قرباني په موږ باندې واجبه ده، دغه رقم د اختر لمونځ په موږ باندې واجب دی، دغه تکبیرونه په موږ باندې واجب دي. زینو الله صیغه د رسول الله صلی صیغه د امر ذکر کړي. تاسو ښایسته کاست خپل اخترونه په تکبیر سره، تکبیرونه پشکې ووایاست. نو اوس راځئ د خپل قوم ته، راځئ د خپل محلې ته، راځئ د خپل ولس ته، راځئ د خپل کم ته، راځئ د خپل امت مسلمه ته وګورو چې خپل اخترونه په چی سره ښایسته کوي. که حق خبره وکړو په تکبیرو سره موږ نه ښایسته کوو، که حق خبره وسي نن سبا اخترونه دا په لهو لعب سره ښایسته دي، دا په کرکټ سره ښایسته دي، دا په قمار سره ښایسته دي، دا په فسق سره ښایسته دي، دا په فجور سره ښایسته دي، دا په ګناهو سره ښایسته دي.